أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. سورة الذاريات 22 نمبر آیات. 22 نمبر آیات کی الله تعالی دغه کافرانو چې کوم د قیامت وجود نه منکر دي د هغه جواب ذکر کړی. الله تعالی فرمایي چې وفي السماء رزقكم، استاسو په اسمان کې استاسو رزق دی. ان استاسو د رزق په سری د اسمان کې لوح محفوظ نه کیږي. وما توعدون، او په اسمان کې هغه سره چې استاسو سره وعده کیږي، یعنی په دغه لوح محفوظ کې استاسو در روان انجام پورا احوال ذکر دي موجود دي. نو دا هم د کافرانو لپاره تخویب شو، یره شو چې تاسو ټول انجام زموږ سره په کتاب کې محفوظ موجود، او هم د کافرانو د هغه سوال او د هغه اعتراض جواب چې د دې قیامت ذکر نشته، چې د هغه تاریخ متعین نه دی، نو په دې وجه نشته. جواب په دې طریقه باندې چې ګوره په لوح محفوظ کې تاسو د رزق فیصله هم شته، د قیامت علم پکې هم شته چې قیامت به کله قایمېږي او تاسو سره به څه کېږي. اوس به دغه کې د قیامت نه ته منکري، نو رزق باره کې د څه خیال لري؟ رزق باره کې تعیین تا ته معلوم دی چې تا ته به څومره رزق میلاویږي او کله به میلاویږي، تا ته پته نشته. او لوح محفوظ کې دی او تا ته میلاویږي، لیکن تعیین یې نشته. لیکن تعیین نه کېدو په وجه باندې خو ته د ولګي نه مړ نه شوې، ته خو رزق میلاویږي. نو معلومه شوه چې د یو شي تعیین نه شوی او هغه به یې نه، دا خبره غلطه شوه. فورب السماء والارض، نو قسم دې په رب د اسمانونو والارض د ځمکې، انه لحق، یقینا دا خامخا حق دی، قیامت قائمېدل دا حق دی. مثل ما انکم تنطقون، پشان د هغه چې تاسو خبرې کوئ، څنګه تاسو خبرې کوئ د خپلو خبرو معلومات ته بیرته شته دا خبرې موږ وکړې، دغه شان د یقیني د ورمانه قیامت هم ثابت. کوم شیزونه چې په حواس سره معلومیږي په هغه کې خبرې دي، اورېدل دي، لیدل دي، دا شان یو شی ذایقه معلومول چې دا تاریخ ته یا خوږ دی، لیکن بل ټولو شیزونه کې یقیني شی خبرې کول. ځکه چې کله نظر خراب وي نو هم یو څه دوه ښکارېږي، کچې څه غټ ښکارېږي، کله غټ کچې ښکارېږي. دغه شان کله چې د انسان ذایقه خراب شي نو خوږ تاریخ معلوموي، تاریخ خوږ معلوموي، کله او د رئیس شي اندازه نه لګي. دغسې حال د غوږونو هم دی، لیکن خبر یو داسې شی دی چې بیخي یقیني شی دی. څنګه تاسو خبرې یقیني دي، دغه شان د قیامت راتلل هم بیخي یقیني دي. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا تا ته راغلی دی ای پیغمبره واقعه د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزتمن میلمانه وو. په دې ځای کې نه اخوا د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کیږي، او نبی علیہ السلام تعالی فرمایي چې آیا دا واقعه ته راغله د مخکې خبر وي. اصل کې دی واقعه کې نبی علیہ السلام لپاره تسلی مضمون ذکر کول، مقصودی مضمون دی کې تسلی ده. اگر چې په دې واقعه کې دنه ډیر زیات سبقونه شته او دا خو چې قرآن دی معجزه ده، نو په دې کې معمولی الفاظو کې دومره سپراتی چې دا انسان د وس نه باري. نو دې په هر ځای کې مختلف علمونه دي، بحثونه دي، اشارات دي، اصول دي، لیکن مرکزی عنوان د دې واقعي چې کوم دی نبی عليه السلام د لپاره تسری ذکر کول دي چې دا کوم خلک ستا مخالف دي، د قیامت نه منکر دي، دین باندې اعتراضونه کوي، نو اصل کې دا ستا دشمنان نه دي، د الله تعالی د دین دشمنان دي. او چې کله الله تعالی د دین دشمنان دي نو چرته بزي مخکې نه د ډېر خلک تیر شوی دی، الله تعالی خپل عذابونو سره هلاک کړي دي، دوی هم د الله تعالی نه بچ کېدی نشي، د الله تعالی دشمنان دي. او مطلب دا چې تی غم مکه الله تعالی بر دې پروګرام وکړي. نو الله تعالی فرمایي چې آیت راغله واقعیت د میلمانو د ابراهیم علیه السلام چې کوم عزتمن میلمانو، دغه میلمانو ته مکرمین عزتمن ویل شوی دی. په دې اعتبار سره هم کې دی چې د فرشتي خامخا عزتمن دي، او په دې اعتبار سره هم کې دی چې ابراهیم علیه السلام د میلمانو سره قدر او عزت کاو، نو په دغه اعتبار سره مکرمین دي. او دریم دام کې دی چې دا میلمانو چې قدر عرب ابراهیم علیه السلام باندې سلام د سلام نه پته لګي چې دا کسان به ابراهیم علیه السلام سره محبت لرو، او دا خلک درون خلک د سلام نه اندازه ولګیدا. ځکه دغه زمانه کې عام طور ټول کافران او کافران خو مسلمانانو باندې سلام نه کوي، په ابراهیم علیه السلام سلام نه کوي، خو دشمنانو دوی سلام وکړ، سلام نه د محبت او ورولۍ اندازه ولګیدل چې دا کسان عزتمن خلک دي، درون خلک، دشمنان خو نه دي.
اذ دخلوا عليه هغه وخت چې داخل شو د ابراهيم عليه السلام فقالوا دی ویل سلاما سلام دی بتا باندې ابراهيم عليه السلام باندې فرشتو سلام وکړ. قال ابراهيم عليه السلام ورته سلام بتا سو دی هم سلام جواب یې ورکړ. قوم منکرون دا یو داسې قوم چې ناشنا و. دا ابراهيم عليه السلام وینا ده. ابراهيم عليه السلام ویل چې دا خلک ناشنا دي. کار عجیب دی ځکه چې د شکل نه پیژندل کیږي نه آشنا خلک خو نه دي او دا دشمنان او کافران خو هم نه معلومیږي ځکه سلام یې وکړو سجبه ته خلک دي. اوس دا خبر به ابراهيم عليه السلام په خله باندې کلی کې بزره کې وکړي نو دا دوه احتمالونه به کې بصری نقل کړي دي کې دي چې بزره کې وي چې څنګه آشنا خلک راغی د مکه ملي نه دي او سلام یې را باندې وکړو کافران هم نه دي دشمنان هم نه دي چې دا بس وکړي او کې دي چې ابراهيم عليه السلام په خله باندې ویلي چې قوم منکرون آشنا خلک دي د پاره د پرشتي واوري جواب را درا کې چې موږ سوکي خپل تعارف را سره وکي او پرشتو سره تعارف ورک فراغ الى اهله نو پټ راغه بجلتای سره فراغ د روغن اخستل شوی د مصدر دی او ردی معنی د بجلتای سره پټ غونډه کېدل چې خلک خبر نشي ام جلتی کول ام پټل. نو ابراهيم عليه السلام د ملمنو نه بجلتای من را واپس شو او دومره پټ راغه چې ملمنو ته راتلو پته ونه لګیدل. فجاء بعجل سمين نورای ور یوسخه ورته کړشه په غوړو کې یو ورته کړشه وسخه را ور ځان سره پوخ کړی فقربه نزدیک دسخه الیهم ملمنوت قال ورته ویل الا تاكلون ايات نخري. تفسیر ابن کثیر لیکلی د جبدی الفاظو کې د ملمستی آداب ذکر شو چې کله ملما کور تراشي نو اول سر کې خور سلام کلام نورستا د ملمانو به تاسو نه کې چې دا روټي خوړلې د کنه د خوړلې زب سلاړ شم کلاړ نشم یادار تاسو کې رسېده د روټي راوړم د سبنه کې هغه به نه خبره بلکې پټ پلاړ شو چې کم د کم سیستم دی همغه به حاضر کی. نو ابراهيم عليه السلام ځکه کوشش وکړي چې پټ لاړ چې دوی بدلو باندې خبر نشو او سه اظهار یو ته هم نه کو چې هغه منی نه کی پټ لاړو. دوی مدد دا دی چې کم سونه زر تیاریږي نو په جلتې سره به خوراک راوړي او څومره زر کیږي نه فجاء بعجل سمين ندی فجاء د افاده تعقیب مع الوصل د پاره راضی یعنی بیخي همدستی. نو د دې نه دا مسله معلومه کې چې کله ملمانه کینی نو کم څومره زر تیاریږي زر تیارولي ممکن هم هغه شی به تیار کې او ته حاضر کی لټکی کې باندې ټیم بډر نه د دویم قسم مطلب شو. او دریم دا چې کم سیس په ملمستیا به خرچو کې به د خپل وس مطابق خرچه بډر کی یعنی قیمتي خوراک به حاضر او د خپل وس مطابق د وس نه بهر نه د وس لاندې کوشش وکړي چې خرچه چې د ملمه لپاره تیارې لکه قیمتي غونډه کې وشي. ابراهيم عليه السلام سره هم په هغه زمانه کې دوی د سارو ساتنه کوله غواګانې ساتلې نو په سارو کې چې کم دی نو غواګانې خسر خوخه د قیمتي خوخه ده بس یو څه ته راونه او ورته کوله د حاضر. او دریم نمبر خبر ده چې فقربه الیهم دین نزدیک د ملمنوت او لدین دا مسله معلومیږي چې کوم ملمانه کم ځکه ناس ته خوراک کم تیار کړي ملمنوت به غزګین تورړي خواته به وته کړي د سی باندې چې بل لري ته کېږي ورته چې لاس وین زل درازي د سیل پوسره نه کې در ملمنو ادب وای نه دي نو البته بس داسې زویس خواته به وته کړي. او اخیرنۍ خبره ده چې الا تاكلون آیات خوراک نه کوي نو دومره به مجبوره کې هم نه چې خامخت ته واخله او بس دغه لاس نیول چې ستنه صدر راواله هغه ز پاریز زما دا مسر دغه مسر ده او تی نه ماپ کې د سی بام نه کې خود سی به پرېدی هم نو کم از کم ترغیب به ورکې چې ګوره موږ روټي د ناس مسر روټي سره سواخله او خو را سره او در شرافت تقاضا نه چې سره کمل ممشي خوراک نم کوي خو چې غټه مسالې نه چې د خلکو سره سره واخلي. فاوجس منهم خيفه نو مخصوص کو ابراهيم عليه السلام د بلمنون خيفه ير مخصوص کړ ير بری طریقه باندې مخصوص کړل چې په هغه زمانہ کې د شرافت زمانہ و یو سړی به غلم او دا به قاتل مو خو شرافت به دومره چې کوم سړی به وجه او مړکاو به نه خوراک به نه کاو او چې کله به دغه خوراک وکونم بیا به غنه وجه او په هغه عرف کې په اصطلاح کې دته نمک حرامه کس ویل کېږي چې سانه خوراک مو کې به دې مړم کې دته نمک حرامي ویل کېږي. نو وصول دا و چې سړی به د دشمن مستعمر بس به ګرځېدو خو چې سو پرې به د مرګ اراده ورسته خوراک به نه کوي چې کله به ستا خوراک وکړو نو بس په دغه ځکه کې به مرګ اراده بدل کړه چې اوس دې نه با سړی وجل اول ته خوراک ول به وجل دا ول نمک حرامي کې راځي د بیکاره خوې دي
ذلیل خو دې دا په کار نه دنو او ډاکوانو کې په قاتلانو کې هم دومره درن خو موجود شرافت پکې موجود دغه نه ابراهیم علیه السلام او اندازه ولګول چې د کسان خوراک نه کوي نو کې دې زما په مرګ پر سره غلي یو مخصوص کړ د یری یا اظهار وکړو یا پرشتو ته څه پته ولګید د اندازې نه پته ولګیدل نو پرشتو ورته ویل قالو پرشتو ورته ویل لا تخف یریګه ما یعنی دینه مې یریګه چې موږ دشمنان او تا په وجنو بلکې موږ پرشتي خوراک نه کوو خوراک ته حاجت او ضرورت نه وي نو په دې وجه خوراک نه کوو یریګه ما وبشروه او زره ولا ورک بغلام په یو هلک سره عالم چې پوي علم والای عالم الکی یعنی رسي الک چې علم هم لري نو معلومه شوه چې دا پیغمبري ځکه تور نه زیات علم خو د پیغمبر سره ور سره او ردینه مراد اسحاق علیه السلام د اسحاق علیه السلام د دین ورسته پیدا شو فاقبلت امراته نور اولان د شو زنانه د ابراهیم علیه السلام چې ساره رضی الله عنها نومې دی فی سرت سره د خبرونه یعنی خبر یې هم کولی پته زمانه سره پته زمانه خبرو ته ویل کی سره اصل کې سریر هغه سره چې په قلم باندې کړه خط کې درمه په قلم باندې او هغه کم आवाज کې د قرار ته سره ویل کیږي دا په تیز आवाज په معنا سره هم راځي چې تیز انداز باندې خبرې کولې پاک بالت امراته نور وړاندې شو زنانه دو فی سرتن چې په تیز باندې خبرې کولې پس وقت وجهها نوې واخو مخبل پښتو کې موږ وایو تندیل ټاس ورک نو دا شان د کې په عربی کې هم بس وقت وجهها خپل مخل مخي واخو یعنی تندیل ټاس ورک مخل ټاس ورک څه مطلب سره چې کړه تعجب کې شهران شینو خبر تر ناشنا خبر واوري تندیل یو ټاک ورکي پلاس باندې دا عام د خلکو عادت دي نو دیم خپل مخنه مراد تندی واخ وقالت او دیو العجوز عقیم زبډیم او شند هم یم د ټیم کې د ابراهیم د ساره رضی الله عنها عمر تقریبا 99 کالو یو کم سل کال عمر او د مخینه د شندې و جزوانه و هم شندې و اولاد نو به چې بوډای شو خو د اولاد هغه طبقو د نورم ختم شوله نو دی ول د بس ناشنا خبره شي ځکه چې بوډای هم يم او شندې هم يم د ظاهر تور باندې د اولاد اس قسم اسباب شته دینه قالو دی ورته ور کذالک هم د قشانتی الله تعالی چې د کار اراده وکړي نو اسباب به نه غبکی قال ربك ویل دربستا دغه شان د ستاره ویل د دې سبکیږي ته په بوډای می شند به می الله تعالی بس به هم درک انه یقینا د الله هو الحکیم العلیم دا حکمت والا او فیاده